السلام علیکم نی ویډیو سره تاسو غلکلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ دوستانو مینوالو ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده ډېر زیات ظلم شوی دی بونیر کې خلک او جینۍ د غیرت په نوم باندې ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړی شوي دي دوستانو بونیر کې هلک او جینۍ مټیز تښتېدلي دي د هغه مټیز تښتېدو نه بعد هغه هلک او جینۍ یو بل سره ډېره زیاته مینه کوله واده یې وکړو د هغه واده کولو نه بعد چې کله جینۍ مور جوړېدله ساده شپه په خېټه یې ماشوم راغو او دوی کور ته روان شول نو دوستانو په دوی باندې قاتلانه حمله وشوه چې په هغه قاتله کې حمله کې دغه هلک او جینۍ دواړه ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړای شول چا قتل کړل دوی د قتل وجه څه ساده شوه ټول معلومات تاسو دلته په دې ویډیو کې درکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ ان شاء الله خامخا ووخئ زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دوستانو مینوالو ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده ډېر زیات ظلم شوی دی بونیر کې هلک او جینۍ چې دواړه د تلو زوی او تلو زامنو دوستانو دوی دواړو یو بل سره مینه کوله په یو کور کې اوسېدل چې کله په یو کور کې د تره زامن اوسېږي نو خامخا د جینکو د هلکانو سره مینه پیدا کېږي د هلکانو جینکو سره مینه پیدا کېږي نو بیا هغوی ته پکار وي چې د دوی واده وکړي خو دوستانو چې کله دوی د واده لپاره رشته ولېږي نو د جینۍ پلار انکار کوي او هغه جینۍ والک بیا تښتېدو کوشش کوي هغه کوشش کامیابه کېږي او دوی چې کله 3 میاشتې بال تېروي د دوی په منځ د دوی د خاندانانو په منځ کې دشمني سره شوې وي دوستانو د هلک پلار او جینۍ پلار یو بل سره جنګ کړی وي په دې خبره باندې جنګ کړی وي خو د هلک پلار به هلک سره امداد کولو خپل زوی ته به یې پیسې ورلېږلې هلک ته پرته لګېدلې وه چې زما پلار ما سره ډېر زیات ښه دی خو دوستانو هغه پلار هغه جینۍ پلار سره ډېر زیات میټینګونه وکړل ډېر د پیدو کوشش یې وکړو خو هغه جینۍ پلار نه پیدو هغه جینۍ پلار جاهل او هغه جاهل داسې کار وکړو چې خپله لور او دغه د وراره ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړو دوستانو الله تعالی دې موږ ټولو ته داسې سخته نه راولي چې په هغې باندې بیا زموږ خاندانونه جګړې وکړي دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ ان شاء الله خامخا وخئ زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي